مصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء شافع الشفعاء يوم الجزاء وعلى آله وأصحابه أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اكتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. قال الله تبارك وتعالى بعدما أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لا يحب المستكبرين صدقت يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عزتمندو دا الله رب العزت دا دین چې دی ماوتا چې کلمه ویلې د لا اله الا الله محمد رسول الله دا کله د ظاهري اعمال سره تعلق ساتي او د باطني اعمال سره تعلق ساتي چې په ظاهر افکار یا ادغه باطنی اعمالو کی چې بعض وخت لیدل هم شي د گفتار او د کردار نه هم معلومیږي خو بعض وخت د سره لیدل نشي. یو بیماری ده چې د هغې په باره کې شریعت قدغن لګولې دی او سخته منع کړې ده چې انسان به د دغې روحاني بیمارۍ نه ځان لرې ساتي. هغه تکبر. اللہ رب العزت قرآن پاک کی فرمائی ہوئی انہو لا يحب المستكبرین. اللہ تکبر کون کی نخوہ تکبر والا خلق اللہ نخوہ. اس حدیث کی راضی دا مسلم شریف اور دا ترمذی شریف روایت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا حدیث مفہوم دی وَإِلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَبَدَا فِلِيگِ جنت هَرَسُ من كان في قلبه چوید دپ زرکی فَأَنْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فَأَنْدَازَا دا یو معمولی ذرّی دا اغی برابر پکی تکبر پروتی موردی دا اوریدانو یا پلانگی آدھا یاغا خو یعنی چې معمولی تکبرم د چا په زړه کې پروت وي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا بنده به جنت ته نه داخلي. بیا یو صحابي ورته وایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي یو بنده دی د هغه دا خوښه وي چې زما جامې ښکلې وي زما پیزار ښکلي وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي ان الله جمیل یحب الجمال. الله ښکلی او ښکلیوالی خوښوي. د دې تکبر دې ته نه وایي چې ستا ښکلې جامې خوښې دي نو ته جامې ښکلې ما جوه قیمتي جامې ما جوه قیمتي پیزار ما جوه دې ته نه وایي بلکې تکبر چې دی هغه وایي چې غمت الناس و بطر الحق خلقو ته سپک کتل او د حق نه مخ اړول. خلقو ته سپک کتل او د خلقو نه د حق نه مخ اړول. د مسلم او ترمذی شریف حدیث دې ته تکبر. نو خلقو ته هم سپک نه وایي او د حق نه به مخ هم نه اړول. بیا دا تکبر دا درې درجې لري. هر څه کې در پر کے مراتب نکنی زندگی ہے تو فرق دا مراتب
یو کس د الله په مقابله کې تکبر کوي دا ځان له مرتبه ده، یو کس د بنده په مقابله کې دا ځان له اسراف کوي. نو تکبر بیا په درې قسمه دی. یو تکبر دی د الله په مقابله کې، لکه موسی علیه السلام ته الله وفرمایي تاسو دواړه لاړ شئ، تو هارون علیه السلام او فرعون ته دعوت ورکړي د دین حق، چې دی لاړ فقولا لهما قولا لینا، نرمه خبره ورته وکړي، په نرمۍ سره دعوت ورکړي. چې کله دواړه هغه ورته څه داسې انا ربکم الاعلی، دا ټولو نه لوی خدای او رب خو زه یم. نو دا بل خدای پکې له کوم ځای نه راوستو؟ دا مصر خلق خو ما ته خدای وایي، نو دا ته پکې دا د کوم څیزونو کیسه کې؟ نو زه خپله خدای یم، زه الله یم که نه؟ نو چې کله دا خبره وکړله نو یو دغه تکبر دی چې سړی د الله په مقابله کې ودرېږي، نو دا کفر دی، په دې کې بله خبره نشته. حرام درې واړه دی، خو بیا درجو کې فرق دی، دا کفر دی. دویم نمبر تکبر دا د پیغمبرانو په مقابله کې دی. نو یو کس به راولګېده او د وخت پیغمبر مقابله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی یا هذا الذي آیا دا بنده پیغمبر دی که دا شریعت چرتا د مکی معظمی یا د پلانکې علاقې په دوه معزز وایي چې د دنیا په لحاظ سره لوی خلک یا د قبیلې په لحاظ سره یا د قام په لحاظ سره، نو قبیله د رسول الله صلی الله علیه وسلم مضبوطه وه، خو دلته اشاره دي ده چې د مالي لحاظ سره مضبوط وي. نو که چېرته دا رجلین من القریتین، دوه کسانو باندې رجل من القریتین په هغې باندې نازل شوي، نو موږ به شریعت منلی وي. اوس خو تا ټول عمر د یتیمۍ تېر کړی او غریب وي، اگر چې قبیله دې مضبوطه ده تا به سادي ساتل د مکې معظمې د خلکو. نو ګوره تکبر یې وکړه د پیغمبر په مقابله کې، نو دا هم کفر دی، دې کې بله خبره نشته. دریم نمبر تکبر د عامو انسانانو مقابله کې، نو د انسان په مقابله کې تکبر کفر خو نه دی، نو حرام دی، ګناه دی، کفر نه دی. یو کس زمانه ځان اوچت ګڼي نو کافر کېږي نه، په دې باندې زمانه یو کس ځان اوچت ګڼي په دې کافر کېږي نه، ستانه یو کس ځان اوچت ګڼي په دې کافر کېږي نه. ولې دا مه وایه چې ستانه به څوک ځان اوچت نه ګڼي، ولې نه ګڼي؟ چې زه د خلکو نه ځان اوچت ګڼم نو زمانه به څوک داسې نه چې به زمانه ځان اوچت ګڼي، ځکه دنیا خو دارالعمل دی. ریکشن خو به بیا برداشت کې، بدن خو به برداشت کې. ان احسنتم لانفسکم، نو یو د بنده په مقابله کې تکبر دی، دام حرام دی، خو کفر نه دی. مطلب وی چې ته تکبر کې نو دا مه وایه چې ستا مقابله کې بس نو کې داسې خلک وایي، داسې مه وایه دنیا کې یوازې زه یم پیدا کړی خدای د سر د پاسه سر. خیر دام ګناه ده، دا د بنده مقابله کې تکبر چې دا ادنا درجه د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي محبوب وی الله رب العزت وی الکبر ردای، دا لویوالی خو زما څادر دی، څوک د دې راشو کول غواړي د حدیث مضمون دې شلولی غواړي نو سټ به والله مات پړ مخې به جهنم ته ګزار کړم. بل روایت کې راځي او ما درته وی دا مسلم او ترمذي حدیث چې د معمولی ذرې برابر بدل کې وی الله وی جنت ته بداخل رسول الله صلی الله علیه وسلم. بل ځای کې الله فرمایي وی ولا تمشي فی الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. اے بندا دا خبره ما وکړه کاګر ته ویوي کلمه وای، اے بندا ولا تمشي في الارض مرحا، په دې ځمکه کې داسې دغه مده چې ډېر پناز او پادا او لګیا یو ځان څه ګڼیو اوچتو بر او کښته دا کیسې مه کوه. ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تحرق الارض
یقینا دا خبره ده بابا چې ځمکه نشي شلولی کار څومره زورور شي چې فرعون د زمانې مصریانو ته به وي هذا الذي آیا دا بنده لیس لی ملک مصر وهذه الانهار بچا لپاره دا مصر دا زما لپاره دی دا د مصر بادشاهي د چا ده زما ده دا نهرونه د چا دي دا زما دي دومره غرور او تکبر کې خو چې د غرور اعلی معیار ته رسي موسی علیه السلام د سره خو فرشتې هم نشته د سره خو سره سپین هم نشته خو بیا هم الله وایي چې دغه مقام او مرتبې ته په غرور کې ورسي خو ځمکه نشي شلولی ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تهرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا او په بلندې کې غر تم نشي ختلی دا غر دا مرتبه دا اسبابو د دنیوي په حساب سره دا مضبوط غر خلکو ته مضبوط ښکاري ځکه هغه عرب والا وایي د څلور مذهبونه یو متل وي څلور مذهبونو سره چې سر جنګې نو دا داسې دي چې لکه غر سره چې سر جنګې او چې غر سره څوک سر جنګوي نو خپل سر ماتوي غر نشي ماتوي نو خبره داسې ده الله وایي چې ته د غر ته په بلندۍ کې هم نشي رسېدلی نو دا بلندۍ نه مراد طاقت واخله او که بلندۍ نه عامه بلندي مخلې نو داسې موږ ته ظاهرا چې کوم دا اوږده دنګ غرونه دي نو هغې ته باندې کسان رسېدلي وي خو ستا څونه فیصده دنیا ته د دنیا فیصدې حساب ولګوه دا خو معمولي خطه معلومه کړې ده ګیر چاپېره کاکا څه دي دا توره تیاره ده تا ته پته هم نشته تا ته د دین پته نشته په کومه خطه باندې مخلوقات اوسېږي که نه تا ته د دین پته نشته د مخلوقاتو د اوسېدو گنجایش بیا آینده کې شته او که نشته کم مخلوق پې اوسېږي کومه تا خو هېڅ دنیا نه ده لیدلې د خدای دنیا دا ډېره کلو ده نو الله رب العزت فرمایي چې تکبر مه کوه بیا دا تکبر مختلف اسباب لري بابا نو ما درته وي مدارج مختلف دي یو د الله په مقابله کې الله دې وساتي یو د پیغمبرانو په مقابله کې الله دې وساتي یو د عامو انسانانو په مقابله کې الله دې وساتي ها د هر سبا ځان د وایي مرتبه او درجه ده که نه الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور الفاظ کی بفرق نہیں خزیزے کی بفرق بھی عام گناہ تو جماعت گناہ کی بفرق بھی بابا عام گناہ کی خلط پمنس کی افتکولو کی بفرق بھی عام خبرہ کی ہوتا دو کسان پرو پر آوستلو کی بفرق بھی وہ خاندان نہ دی ہوتے خیر نو دا اسباب لري مختلف اته اسباب عام طور علماء لیکلي کله ناکله دا تکبر د علم د وجې راځي سړی او زمانه به لوی عالم څوک زمانه به لوی پوهه څوک وي په دنیا کې کله د دنیایي لحاظ سره کله دیني لحاظ سره وي د دې وجې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به څوک نه پاسې د مجلس او زموږ علماء لیکلي چې کچرته یو عالم یو عام مشر په زړه کې دا راځي چې دا خلک دې ما ته پاسي عالم دی وي پیر دی وي ویسر دی ته ما پاسي ګناه دی بیا ګناه ده پانه سي بابا نو کله دا د علم د وجې راځي سړی وي سړی کاکا ته به څونه بیا دی بلعن بن باعوره ته وګوره اشارتن تذکره چې دا په قرآن کې ده هغه څه تکبر عزازیل رخوار کر بزندان لعنت گرفتار کر کلا تکبر چلی نو دا د مان د وجې راځي سړی ما سره مان زیات دی د بل چا خبره ولې ومنم زه خو بار سره برابر نو تلک الایام نداولها بین الناس دا ورځې خو ګرځي راګرځي کاکا دي کې به ډېر داسې چې 2 کاله مخکې 10 کاله مخکې یا تاسو مشران ته مونږ ته به معلومه نه شاید مشران ته به معلومه وي چې بھائی د پلانکي کس پلار غریب وډې د پلانکي کس پلان به وایي دا کاروبار به دا معمولي اوس وی به کېدی شي ډېر ښه دا خو ورځې دي ګرځي راګرځي نن په یو راکته ان مع العسر یسرا
هغه تنګي سره راحت شته سختي سره اسانتیا شته نو کله د مان د وجوي کله د حسب و نسب د وجوي بابا وی زمانه سب و من پښتانه من پلان کې دا من والا ټکی نه د انانیت شیخ ساجي رحمه الله یو ځای لیکلي دي چې د ټول تصوف نه جوړدار چې ستانه انانیت وباسي د ټول شعبې نه جوړ پدې یو ټکی کې چې ستانه انانیت وباسي دا مې والا ټکی ته ختم بیا د احادیثو نه ته وګوره دا من علي ګوره کارم نیک سړی چې هغه چې دا مثال پته کلیوالو کار وکړو نو هغه ټول کریډټ ځان ته نه راځي چې ما دا شی نو من دا کار نو دا انانیت والا چنجي چې حسب و نسو زما کوي دا زما کوم دا چې صرف بغیر د سوجه تخلق سره په کام کوي دا په ویډي باندې په قوم باندې په دې جنگي او په دې دا وینا کوي دا په قران حدیث کې معنا لري بیا کله نا کله دا چې دي نو دا د وحدي د وجي او وحدي ورسره رحمان بابا یو ځای کې وي ما غریب سړی او خيار لیدل نه دا غریب کې او خيار نه دا یو په غریب او خيار بیا څوک منی نه دا وحدي بیا زورون دا غریب دلته کې څوک نه مانی خو کدا غریب نوکر شو 16 کې 17 ولګي دا 18 ولګي بیا چې ورشي د دې خان نواب مرته بیا دي جانکې څه ضرورت دی نو دا وحدت کله سړی کې نشه پیدا کی نو کله تکبر د وحدي د وجه راځي نو ته سوچو کا ماخلي څومره وحدیدار یو زمونږ استاد وغیرہ کوي وای زما مقتدیانو کې سپریم کورټ کې وکیل جج وای بیمار مزول ورغه خیر هغه بیماری ډیره ولا کې رشم داسې معمولی وختونه کې لګي راغلي بیا چې کله وفات شوی زیلان جنازه مې وکړه نو مخه بالکل صفا دي بیا دې تر مده چاته ویبه موږ سره کې ناسته پاسې چې مسلمان اذن دا استاد چې هغه خپل دغه یونیورسيټي کې دا ډاکټر پی ایچ ډي کړو او دا میډیکل یو څه څه بلای کیسه کړې هغه شوبو کې خپل په بس ماکو په یاد ته وی هغه موږ سره ناس پاس مته چې دا پلان دې چې نو ګیره کولای راغلی کو بیا یې راځم نو داسې حساب جنازه مې کړو وی ما ته وای چې د یو وخت راځي چې بچي نما جنازه له بډې لوی خلک راځي وکیلان براجو دا براجو پلانکی دا کو دغه صدر براجو د پلانکی شی صدر راځي او چې ما دې حالت کیوي نو تا پوری بیا خان دي نو دا ګیره را نه سبا چې دا څه دې ته تکبر وای دا او دې پسره ځان غوړ سره نو وځي نو کله دا وحدي د وجه انسان چې دې زړه کې تکبر راشي کله د مال او اسباب د وجه کله د علم د وجه کله د عبادت د وجه وو لکه سار می تهجد کړی ها سار می مونږ کړی ها مصباحین می مونږ دی بل دا ما مونږ نه کوي دلته لکه دا پلان امره وځي غلط بالکل غلط ده چې نه بالکل غلط ده کو نفرت د ګناه نه او د ګناهګار هغه تسبق مګوره بابا چې دې شي هغه نه خدای په عمل رضا شي هغه عبادت شروع کی او ته د کشانستانه خدای په ناراضه بیا وسه ډېر خلک تاسو لیدلې علم کو کی دا एकदम خلک لري پلان کې علم کو ګمرام شر سے پرې په د لار بل پای پلان کې تبلیغ کې حقوق په واسطه دي داسې پلان کې جوړاله کو ذکرونه به کول دا به کول ستکه شان کړ دی هغه مونږ دا سم نه خلکو لیدلې تجربه نه ثابت نو دې هیڅ پته نه لګي دا الله رب ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء دا الله فضل دی چې تا مونږ ته کوي الحمدلله تا بل روزدونی سره الحمدلله الله قرآن کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې دا پتا کم خلق اسلام وروړي یمنون علیک ان تسلموا قل لا تمنوا علی
دی پتا احسان دراوي چې موږ اسلام راوړل ته ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې تاسو په ما احسان مراوي دا د الله احسان په ځان ومنه چې په دې دومره قانون اعظم قبیلو کې بالاکو کې تاسو ته الله اسلام در نصیب کړی دی الحمدلله نو دا الله شکر ادا کول پکار او تکبر نه ځان لري ساتل پکار ما درلوي دا غدري مدارس درلوي او درې واړه خطرناک او نتیجې هم خطرناک انسان دې چې په تکبر کې اخته شي بیا په ځان نه پوهېږي مختلفو بیمارو کې د دې د لاسه اخته شي شیطان چې کله الله د جنت نه راګزارو دا الله دا یې الله ته نو ویلي چې تاسو سره زه شریک ګرځم تاسو قرآن خو دونه ویلی دی اورېدلی هم دی یو ځای کې تاسو به دا ونس ثابته نه کړي چې الله ته ویلي چې خدایه تا نه منم یو ځای کې دا نشته تا نه منم خدای دا یې نه ویلي خدای راته چې راته کړم نو ما تاسو ته وایي چې دا تکبر تعریف رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله مسلم او ترمذي چې کوم روایت دی ما درته وایي چې د حق نه مخ اړول او خلکو ته سپک کتل نو ورته وایي زه د ده نه غوره دا ګناه دا وه انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین خدایا زه دې دا اوره پیدا کړم د اور د شغلین اگر چې دا منطقي او فلسفي لحاظ دا قاعده هم دا غلطه وه دا هم غلطه دا خبره بالکل غلطه وه خو لیکن چلو دا خو خبره دا وه چې زه د اوره پیدا یم او دا خو د خټې نه پیدا یم نو ګناه یې دا وه ګورې د دې وجې خدای پاک چې دی ذلیل او ګمراه او د همیشه تر ابده پورې تاواني وګرځو چې د تکبر نه ځان لرې ساتو الله رب العزت دی موږ له د نیکۍ توفیق راکړي الله د تکبر نه لرې خدای ته رحمت راشي الله د